बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम د یتیم او سره اعظم تاسو ورو تاسو ملګری تاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا ملګرو راغلی او سمرباغ ته د شاعر ګلډور بچنګیز هم سره موجود دی کم چې تاسو 13 میاشت کې د یتیم او پروګرام کتل او سمرباغ نه هغه بچیانو دویمه کړای هم تاسو ته مونږ وړاندې کړی او کوم ملګرو چې پیسې را لګلې وي څومره پیسې راغلي وي داغه لیستونه موږ تاسو سره پړاو کړی خو موږ تاسو ته چې ډېر یو غټ سرپرایز به درکاو د ماشومانو ته دکان کړی دی ان شاء الله داغه دکان نه به یو ځل ډېر زر دی چې د اخلاص په پرده تاسو سره راځو نن راغلی او سمرباغ ته د شاعر ګلډور هغه مشر بچي هم زموږ سره موجود دی او د دوی ماما زموږ سره دا وخت کې موجود دی کم چې پرې دکان کې د دوی سره ډېرې مرستې دي او د خپل خوریانو سره د خپل بچیانو سره ډېرې هلې ځلې دي هغه دکان دی تاسو د وړاندې دکان مخې ته ولاړ یو څومره سودا چې دا ګودام ورته یو نیولې دی دکان ورته نیولې دی سونه سودا ولا غلی دا دکان په کم پوزیشن کې دی د دې دا کور په مخ پوډان دي څنګه زی د دکان په سبب سره د دکان په ذریعہ سره اخلاص کم پروګرام کړی دی یتیم आवाज داغه مسافرو دا غیر لګلو پیسو سره دوی نه به یو څه ته پوښتنه کوو زموږ سره وسه چې څنګه خیر دی څوره دې شوې د دکان 3 ورځې کې دکان څنګه دی کار مار کیږي او کې خرڅ مرڅ کیږي ښه او کې سودا چې د لکم د اخلاص خادمانو راوړي د پوره دي هر څه هر څه څه شی داسې شته چې کمې دی ضرورت پاتې شوی نشته کتاب هر څه ډېر دي فریزر بوتلې وړه چینی غوړي دالونه سونه سودا چې د ټوله راغلي ټول راغلی مطمئن تی ان شاء الله چې دکان به مخ په وړاندې لاړ شي ستاسو د کور چې کم ودرېدلې پایه وه کم ولاړه زندګي هغه به د دکان په برکت مخ په وړاندې لاړه شي کومو خلکو چې سره د مرستې کړي هغه هم په دعاګانو کې یاد څونه ډېر دکانداري ښه په ایماندارۍ کوه ښه او ماما خو دې د سره دی کله د مدرسې نه اوزګارېږه او راځئ نو بیا دلته ډیوټي کوه او کوشش کوه دقه ستا د ژوند سرمایه ده چې په دې باندې مخ په وړاندې لاړ شي او خپل کور پې بوځې صحیح ده پر امید دی د دکان کوم د اخلاص پروګرام چې شوی د یتیم आवाज ښه زموږ سره د دې بچنګي ماما دا وخت کې موجود دی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دی خیر دی بالکل خبرته وای کوم پروګرام چې شوی د یتیم आवाज تاسو د خورایینو د بچیانو تاسو سره په دکان کې ډېر مرستې دي او زموږ د اخلاص خادمان هم راغلي او تاسو سره دلته شپه کړي او ټول شپه په دې دکان کې د المارای د ترتیب الحمدلله تاسو سره ډېر مهنت دی دکان ډېر په ښایسته طریقې سره تیار شوی دی سونه پر امید دی د دې دکان ناکام مسافر چې پیسې را لګري په دې باندې بچیانو ژوند مخ وړاندې لاړ شي ان شاء الله الله لاړ بشي او بالکل او چې دیو کوشش کوي خامخا وځي او د ټولو کالته چا مرسته کړي او بدل دی کړي او تاسو د ټولو شکریا ادا کوم دا ټولو تاسو ته پته د مسافر دي په خپل هم ژوند د سختو سره د خلکو د خپل بچو د رزق نه یو نوړی را شو کول تاسو لره لګلی ده نو په دې باندې دونه مطمئن نه چاو دا پیسې په خزه کې کیو لګي چې دا کور به مخ وړاندې لاړ شي بالکل هغه خپل مهنت کړی دی او لکه دا پیسې ډېر پر ورکړي دي چې یاره د ماشومانو په کار راشي بالکل که هغه دلته یو که تاسو کومه منډه تر راوالې هغې ټولو شکریا ادا کوم د ماشوم سره خپل مخ کې مرستې جاري ساتي چې دا دکان مخ کې لاړ شي چې دا پاتې نشي په دې ځای او د دوی د کور یو ځل بیا داسې حالات را نشي چې دوی چاته بیا محتاج پاتې نشي الحمدلله ما ورته خپل دوی ته مې ویلي چې که د سهار نه ټیم میلاویږي که نه ماښام نه ته میلاویږي ورځ دې خواله کو په خپله ماته ټیم میلاویږي که ساري که ماښام یې راځم بس ټیم اوس پاس کو پرونه مو سوه بل پرونه مو سو اوس مې مته وویله تلی خوړټه خو ما راځه دلته دې سړي سره کښېنه کار مال خو د دکان پر 2-3 ورځې کې کېږي ګزاره الحمدلله کېږي خو برابر دغه 2-3 زره روپۍ پیدا کېږي او دا شی دی چې دا شی نوی دی خامخا چې دی کوشش کوي نو چلیږي به انشاءالله ښه به شي مونږ خو ته ډېر امیدونه دي صحیح ده صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام جی خپل نوم راته ووایه جی رحمان دلته یې څه دکان ټیلرۍ د ماشوم خواته او جی ښه کوم پروګرام چې چلېدلی و د اخلاص ویلفیر د طرف نه د یتیم आवाज د دې ماشومانو دپاره دا څونه مستحق دی او دوی ته چې دا کم حق راورسېدو په دې باندې تاسو څونه د کلي خلک څونه مطمئن یې چې دا واقعي حقدار دی او حقدار ته حق راورسېدو او که نه یاره بالکل الحمدلله ډېر حقدار دي مونږ وایو چې یاره دې نه مو سره نور ښه امداد وشي ځکه چې ډېرې زیات عاجزي ده واړه ماشومان دي او 6 کسان 8 کسانو کوړمه ده د دې سره ډېر ښه کړي دي تاسو بس خو سره هغه مسافرو کړي دي د الله د طرف نه منظور و د خپل بچو د رزق نه یو نوڼی را شو کول الحمدلله دلته ګودام کې ډېر سامان دی تاسو لیدلی دی
پر امید دی چې په دې دکان باندې به دغه باندې دا کم کور دا ژوند چې ډېر زیات د سختو سره او دا مخ په وړاندې لاړ شي انشاءالله. انشاءالله او ډېر ښه به شي، کال پس یا شپږ میاشتې پس به ډېر زیات ښه شي، خو صرف دا ماشوم قدر یې پوهېږي او یاره بس په ښه دغه سره یې وچلوي که نه دکان. دا ماما یې ورسره هم دی، د ماما دا زوی ورسره هم دی، خو که دوی نه وي ستا خو سره خواته دکان دی، امید دی چې ستاسو به سره خپلې هلې ځلې وي. او بالکل قسم درته نه شم خوړه، خو زما په ځان له زیات ډېر زیات زړه درد کوي. په دې سوچ په خپل دکان کې ناست د خپلو بچو دپاره چې هغه خپل غونډورې ورغړی، نو که د دې سړي سره لږه مرسته وشي او دا دکان مخکې لاړ شي نو زه یم چې تا 2 کورونه سپورټ کړه، په دې پوهې. او بالکل الحمدلله زه چې ما د وسه څومره کېږي زه به سره هیلپ کوم. او ته خوش قسمته یې چې داسې ماشوم در الله خواله راویستو، که د ده سره دې مرستې وکړه او دا کور مخکې لاړو نو الله تعالی داسې کار د هر انسان نه نه. او بالکل انشاءالله خپل کوشش یې خوش قسمته که. او بالکل پر امید به انشاءالله چې ټیلر ماما ورسره خواته وي خپلې مرستې به ورسره کوي. او ټول کلي خلکو ورسره زړه دی او هیلپ ورسره کوي. بالکل څومره وسي د کلي دا څونه ملګري چې دي چې څوک وایي چې دا ماشومانان دا ډېر زیات مستحق و د دې دکان لایق و او وایي چې او دا پیسې مستحق ته ورسېدی، کم خلک د دې خبرې سره کوي نو خپل لاس چت کوي. ټول وایي چې دا مستحق دي، څه داسې خپل پردی یا دغه داسې خو پکې نشته که نه. ډېره مننه، الله هم خوشحاله لره. ښه ملګرو دا مونږ تاسو دکان هم ولیدو او دا ګودام دی ماشاءالله چې تاسو لیدی شئ چاولې دي او دالونو بوجۍ دي، اوړه دي، 2-3 قسمه آسونه، غوړي دي، صابونو کارټنې، پیپسیان، فریزر، هر څه راغلي دي الحمدلله. او د اخلاص خادمانو په دې دکان 2-3 ورځې لګولې دي چې په دې کې 2 ملګرو زمونږ داسې و چې دلته یې ورته شپه کړې وه ټوله شپه، او ډېر په مینه محبت او ډېر په اخلاص سره یې وله دا دکان دایر کړی دی. نو الله تعالی دې وکړي چې د اخلاص دا خادمان دي هم الله تعالی که په پاکستان کې دي که د دنیا په کوم ګوټ ګوټ کې دي په دې یو پروګرام پسې چې څونه محنت کېږي هغه محنت دی الله تعالی زمونږ او ستاسو ورځ د آخرت د نجات ذریعه وګرځوي. او د دې علاقې چې څونه مشران دي څونه کشران دي څومره ښایسته خلک دی دې ټولو له هم یو میسج ورکوو چې بجای د دې تاسو بهر په بازارونو کې په غټو غټو دکاندارانو کې دکانونو کې سوداګانې کوئ نو راتلو په وخت کې د دې ماشوم نه هم ځان سره یو داسې څیز وړئ چې هغه ستاسو د کور ضرورت وي، نو ستاسو د کور ضرورت په هم سر کېږي. او دا ماشومانان چې کم دی دکان ته ناست دي ژوند یې ډېر زیات د سختو سره د دوی دا ژوند د دوی د دکان به هم مخ په وړاندې لاړ شي، او که په دې سوچ سودا وشي نو هم زمونږ او ستاسو هغه کار وشو او هم زمونږ او ستاسو هغه سودا یو صدقه جاریه په طور استعمال شوه، او د انسان هېڅ پته نه لګي چې کم عمل داسې الله تعالی ته خوښېږي چې هغه ورځ د آخرت زمونږ او ستاسو د نجات ذریعه وګرځېږي. ښه ملګرو څنګه تاسو ته پته ده ما تاسو ته وویل چې بازار نه که یو سړی د غوړي راوړي 15 روپو دپاره 15 روپو سوچ دپاره کاغه دلته په دې سوچ ورکړي چې دا بچی یتیم دی دا مستحق دی او دا 15 روپۍ د ده نه ګرانه واخله خو دې کور لکه ماښام دا 15 روپۍ لاړې شي نو دا کور به پرې مخ په وړاندې لاړ شي، او چې کله داسې کورونه مخ په وړاندې ځي او زموږ داسې سوچ جوړ شي نو دا بچی به سبا چاته سوال نه کوي، په لاره کې به چاته لاس نه نیسي، بلکې که دی الله تعالی مخ په وړاندې بوتلو نو د کلي د 2-4 کورونو 15 کورونو سره به دی هم خپلې مرستې جاري او ساري وساتي. نو مقصد د خبرې دا دی چې په غټ دکان کې په غټو ځایونو کې د 15 روپو د بچت په ځای که په داسې سوچ موږ د داسې بچیانو نه د داسې خلکو نه سودا وکړو 15 روپۍ موږ زیاتې هم ورکړو نو دا زموږ او ستاسو شاید چې صدقه جاریه په طور هم په کار راتلی شي. خپلې خور نه هم یو څو تپوسونه کوو دکان په اړه زموږ سره اوسئ. ښه ملګرو د هغې خپلې خور سره ناست یم هغه بچیان هم زموږ سره ناست دي دوی نه به تپوسونه کوو دکان هم ماشاءالله تاسو ولیده ګودام هم ولیده څومره سودا ول راغلې ده خو د خپلې خور نه به تپوس کوو چې د دوی په ژوند باندې څومره بدلاو راغلی دی د اخلاص پروګرام نه بعد د یتیم واس پروګرام نه بعد دوی له څومره خوشحالۍ الله تعالی د مسافرو د برکت را لېږلي دي. خورۍ السلام علیکم. وعلیکم السلام. خورۍ دا راته ووایه کم دکان چې الحمدلله د اخلاص په لار چې کم پروګرام چلېدلی و د یتیم واس د هغې په برکت تاسو له شوی دی او ډېرې مرستې در سره خپلو وروڼو کړي خپلو بچیانو کړي د هغې دکان نه څونه پر امید دی دکان څومره په ښه انداز کې جوړ شوی دی ستاسو ته څونه امیدونه دي او د دې دکان د برکته به ستاسو د دې بچیانو کومه نیمګړې زندګي چې هغه به الله تعالی مخ په وړاندې بوځي ستاسو چې کوم تکلیفات و هغه به سره حل شي که نه څونه ګورئ چې دا دکان به مخ په وړاندې ستاسو په ژوند کې خوشحالۍ راولي. بس الله دې د ټولو څخه وکړي زما دې وړو بچو یې دغه شروع کړی پروګرام الله پاک دې ول خپل د هغوی خدای د خپلو خزانو نه باندې ورکړي کو په دې کې زموږ چا مرسته کوي کو هلته یې کړي د هغې دې ول الله بدلې ورکړي د هغې دې ول خدای پاک د خپلو خزانو نه هغو هم باندې ورکړي قدر کې څه کم د الله نشته دی د هغوی دې خدای باندې ورکړي چې زموږ د دې وړو سره دې مرسته کړې دې د هغې کړې د الله دې بدلې ورکړي.
په دې کور باندې د دکان نه بعد او د پروګرام نه بعد څه خوشحالۍ څومره راغلي دي؟ واړه دي خوشحاله دي ورته موږ چې دغه دي ورته خوشحاله دي ټول ورځي ولا ښه دی کار مارې کوي بوتلې موتلې به ترې واړه اخلي او خواته یې جومات دی دغه دی دا سکول دی څه ګزاره به پکې خپله کوي وبه الله به ترې وباسي هر څه اورې الله په در کې څه کم نشته خدای پاک بې بند نه وانهیي د خپلو خزانو نه او الله پاک دې چې زموږ سره چا مرسته کړي کړو دلته یا هلته یا الله دې وله بدلې ورکړي په خپلو خزانو کې دې وله خدای د هر څه محفوظ کړي او الله دې د خپلو خزانو نه د ټولو خلکو بند نه وانکړي په الله په در کې څه کمی نشته دی خدای دې هر یو کس کو ډېر مجبوره دی الله دې د خپلو خزانو نه پوره کړي او زموږ سره چا امداد کړی الله پاک دې یو د سلې بدلې ورکړي په زرو دی وله خدای بدله کړي اورې موږ د هغوی هېڅ هم نشو کولی خدای دې وله دغه پوره کړي الله په در کې څه کم نشته دی الله دې وله بدلې پوره کړي چې ته دکان ته ځې دکان څنګه دی ښه دی څونه ښه دی ډېر خوشحاله یې ورته څونه خوشحاله ډېر په هغه ورځ خو دې ژړله نن دې د خندا نه خوله نه راغونډېږي لکه چې خوشحاله ډېر یې که نه ډېر خوشحاله چې دکان ته ځې تا خو په هغه ورځ باندې ژړل چې بهر واړه میوې خوري او داسې کوي او زمونږ هېڅ نه اوس خو د میوو ډک دکان تاسو خپلو شو اوس ورته خوشحاله څونه خوشحاله کاکا ته خوشحاله دکان ته خوشحاله دکان ته ځې میوه دل درکوي ته څه دې خوښي او دا ګلالی په هغه ورځ ډېر ژړل ته دکان ته ځې بچو کار نه در میوه درکوي ته ځې بچو دکان ته غټ دکان دی که کس دی خوښ دی څه دلته درکوي څه میوه خبرګرو تاسو ولیدو دکان ګودام د خپلې خور خبرې مو اورېدې د هغې بچیانو خبرې مو اورېدې څومره خوشحالۍ دي نن په دې کور باندې دا بچیان هم ډېر زیات خوشحاله دي د دکان ته نو څومره خوشحالۍ چې د کور له الله تعالی او د مسافرو د برکته ورکړی د کور نو الله تعالی دې وکړي چې د دې یو په سل یو په زر دی الله تعالی تاسو له ډېرې خوشحالۍ درکړي او دومره خوشحالۍ د الله تعالی زموږ مسافرو له ورکړي په خپل الواد او په خپلو بچو لکه څنګه چې پر دکان باندې زموږ دا بچیان خوشحاله دي او په داسې کورونو باندې ډېر بدلاو الله تعالی راولي چې کله د هغې په حق کې اواز اوچت شي او بیا مسافرونه د هغې اواز سره خپل اواز یو کړي نو الحمدلله ډېرې ډېرې خوشحالۍ په هغې کورونو باندې راځي او یو وړوکی غونته مثال به یې درله زه درکړم کله چې زه دې کور ته راغلی وم په اولني پروګرام کې نو که زه تاسو ته یم نو نیم پروګرام ما داسې په هوا کې کړی و چې هغه میز داسې حالات و هغه ماتېدو هغه خپې ډکېدې که چېرې ما وې په دې مضبوط کېناستې نو هسې نه چې د پروګرام په نیمه کې ښکته ګیل شي او داسې پاټونه بیا مراعت به یې اکثر رانیسي نو نن تاسو لیدی شئ په کم میز چې ناست یم الحمدلله نو څنګه چې د هغه میز او د دې بدلاو راغلی نو زه یم چې دقسې د دې کور د هغې وخت او د دې وخت دومره بدلاو راغلی دی داسې نه خورئ جوړ کړو دا ولاړ په مخکې وله پیدا کړي جوړې کړو نو د هغې پروګرام نه بعد دا لنډ غونته مثال مې دله د میز په دې درکړو چې دا بالکل تاسو اولني پروګرام هغه هم لیدی شئ او اوس تاسو حالات وګورئ نو هم دقسې د دې کورونو حالات الله تعالی بدلی خو صرف او صرف د داسې خلکو اواز اوچتول غواړي او انشاءالله داسې خلکو ته مونږ خپل ژوند خپل ځان خپلې خوشحالۍ خپلې اختر هم د دوی سره شریکې کړي دي هغه متنخب کړي دي ښه ملګرو زمونږ د دویم قسط نه بعد چې کومې پیسې راغلي دي کور دپاره عمران صاحب په لیست کې زمونږ سره دی محمد خان صاحب د سعودي عرب نه 85 ریال लास्ट नंबर 412 दे 30 रियाल अकबर अली से तरफ ना 220 रियाल और सादिल रियाज कंपनी ना जमू सर दी 170 रियाल चिदा जंग सर दा दुई में कड़ाई ना बाद रागली दी हां मलगरू दी चिजंग सर कमे 4,10,000 रुपए रागली पागी रजमा सर प्रोग्राम के शेयर करो उस हम दी जमू सर तकरीबन 50,000 या 60,000 रुपए ला पाती दी चिसनिम गड़तिया या गबो तो हम पूरा कर इंशाल्लाह ताला बया बजन रा खोर राजी او کسه کمی کوزي هغه به ته هم پوره کو په دکان کې سودا به ته پوره کو او د دې چې کم د یتیم واس پروګرام سټام د کم رسید دی هغه باندې مو دوی دسخط کوي او بقایا پیسې به ان شاء الله مونږ دی ته په دفتر کې حواله کوو زموږ سره اوسئ د اخلاص سره اوسئ اخلاص د داسې خلکو حواله
کوشش په زمونږ دا وي چې داسې اواز تاسو ته څومره په ښه طریقې سره در وړاندې کړو څونه چې تاسو زمونږ سره زموږ د اخلاص سره د داسې یتیمانانو سره ولاړ یې نو الله تعالی نه هم دغه یو سوال کوو چې هغه امیدونو باندې مونږ پوره کار وکړو او تاسو له هم ډېرې خوشحالۍ درکړو کومې خوشحالۍ چې تاسې داسې کورونه رالیږئ چې هغه مونږ په بدله کې تاسو له یو فصل درکړو الله تعالی تاسو له ورځ د آخرت یو فصل درکړي دا خپل ځان ډېر ښه ساتئ ملګرو د کیمرامین عمریات سره الیاس سهار له ورته اجازت ده الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته